السلام علیکم ګرانو دوستانو. د کان مترزی بالای منظر دی. تر وایه لکه خپل کار کوه. کان مترزی کې دا ټیم هم واوره روانه ده. یخ اوس لږ زیاتېږي. امکان لري که د شپې هم دغه واوره وله سهار له به لارې دا ګردې بندې بیا د مشینګرۍ د وس هم وتلي. له عوام د سرکاره څخه دا خواست کوي چې پر وخت د مشینګرۍ نور هم مزید تیاره کړي او کان مترزی ته راورسوي. تپشا یم کان مترزی کې دا ټیم دا د خلګیا دي دا مې پیلګیا دي. او دا تپشا څنګه ده واورې ځي څنګه ده پاړه باندې صفا دي. دا سار څو مارې درې مارې کې دوه مارې ته وایي دا درې مار دي. ښه اوس تقریبا نیم فوټ سار او نیم فوټ دا دوه مار و. ښه دا بیا نیم فوټ ده. نه پخواني سپین ږیري چې وایي که واوره دغه رنګه د هوا ولاړه وه دا واوره تر ساره پورې خو ډېره واوره جمع کېږي. دا مایه ده چې که تر ساره پورې دغه ته راوړو بیا به ګرده شپه ورته تېروو. ښه که متره نه کړه که د غزنۍ غساس چې راځي ګرده خالي تور ډوډۍ به ولېږي. خوند کوي. ډېر ښایسته وطن دی. لکه چا لاندې کړی و بس هغه به چا وي لاندې والا چې غوښه کړي د کټو پکښې دی. کټو پکښې دی شپه خو دا د کټو کټو چې ورته ووایه بیا به یا خسر نه کوي. کټو پکښې دی. دا کټو غوښه کومه ده لاندې غوښه ته وایي. لاندې پخوا خلکو دا لاندې غوښې خوړلې. لاندې چا لاندې کړی انډر چې جوړ کړی انډر هغه انډر د اوس خوري. انډر دغه تورې غوښې کې تورې غوښې جوړ کړي دي. هغه انډر چې تورې سپینې سره ګډې کې و کټو چې واچوه. دا د ګرانو دوستانو زموږ ښایسته وطن د واورې دا منظر پېښوي. دا یې ښایسته منظر راښکاره کوي زموږ کان مترزی د کلي. له حکومت او وخت د بیډیمې څخه دا خواست دی که دوی هم د کان مترزی د وطن خیال ساتي. د الله پاک ډېر ښایسته رام روان دی. وخت سره د نورو مشینګري او ایمرجنسي ولګوي. په دې داسې کې صورت کې د شپې د یخه څخه مسافر حضرات شاید په روډ باندې د یخه مړه شي. مخکې کلو کې هم ډېره واره به شروع وه د شپې به ګاډیانې په ساه وسوې په دا روډ باندې د یخه مسافر حضرات خواست دی چې دوی له دغه ګریز وکړي له د راتګه څخه. دا ښایسته وطن کان مترزی. دا د پاړې کار روان دی. دا به غورځه که د ونه غورځوله پرې نړۍ شي. او دا که دغه خونې دی اوس سره دلته کش قسم درنه ده که سپکه ده؟ درنه ده ډېره. سار خو لږ سپکه وه. دا له اوبو ډک ده. سار خو څه سپکه وله سره دا درنه ده. دا تقریبا دا څو سوه تقریبا ښکاري. نیم فوټ پوره ده. دا ګور دا اوس د ماپښین بعد نیم فوټ شو. پوره نیم فوټ. دا ځای ته دا ځای پوره نیم فوټ پوره ده. دا ته فوټ بالا شي. ګرانو دوستانو تاسو وینئ امین الله ګلزمان مترزی امین الله سکندر حیات دا ګوري. مننه دوستانو. ظهور احمد وی د لاندې کټو پکښې شته. کټو پرېږدي ته ته ځانور. وارث خان وی 1 فوټ تیار تر 1 فوټ زیاته سوې ده خو تر ورځې ګرمي وویلېدله. ظهور خان زموږ یې سکې واچو. نصیب کاکړ هم وحید کاکړ is watching this.
دا وخت دوستانو د کان مترزی دا ښایسته موسم روان دی زموږ خاص کار خصوصا د غرني علاقې د واورو پر اوري د دغو د خواست دی چې دوی د کچه مکانات د شپې بیداره اوسي خو دا ناخواسته کچه مکانات په داسې واورو کې د چتونو کښېنوي ګرانو دوستانو کان مترزی کې دا خوندور موسم سجاده در صاحب مننه تازه صورتحال چې دی دا دې روان دی ستا هم کور ودان ګل زمان مترزی د هم خوند پر وخت دی دی په کوټه کې ناست دی دی نو د لاندې خوند نشته اخیستی په کوټه کې ناست یې په بېواني د لاندې کټو خوند خو نو په کان کې تقریبا هر کور وپرېښتی موږ دا خواست کوو چې کم خلک د څنګه پړوسیان یا کمزوري غریبان یې پر هغه دم پام وکړي یاره دا خانوزۍ د کنجغیو د علاقه کې خو شروع ده دا زرغونې کې هم شروع ده یاره کوټه کې نه وه ماخل باران شروع دی ګل زمان مترزی زه کراچي کې یاره دلته محمد ابراهیم د زرغون لاره ته وویل هغه ټلیفون را وکړو دلته هم اوس واورې شروع ده په دا زرغونه په دا علاقه کې شاوخوا واورې شروع ده څنګه وارو خوري خوند کوي خوښه ده ګرانو دوستانو دا د کان مترزی موسم دی ډېر خوندور او ښایسته روان دی جهانګیر کاکړ ډېره مننه بس دا د کلي حال در کوو جهانګیر صاحب سمیع خان شمس کاکړ په کوټه کې یم زه نرم واور اوري سمیع خان ماشاءالله ډېر خوندور بس ستا دعا په کار دی دوستان الله دې ډېر ښه د خیر رام وکړي فیض مترزی ماشاءالله زبردست مننه کور ودان خان قربان الله مترزی زبردست رحمت الله عبدالله خان الدین الدین صاحب ډېره مننه کور ودان خان قربان الله خان ډېره مننه ګرانو دوستانو بس په کار دا دی خاص کر زموږ د کان مترزی د ځوانانو د خاص حسب توفیق والا چې په غریبانو د همسایګانو باندې پام وکړي
چا سره کومک وکړي په دغه حالات کې چا د اور شی نه وي یا د خوراک شی کم وي نو په موږ باندې د الله نور هم رحم ډېر ښایسته وشي که موږ یو پر بل رحم سره وکړو د غریبانو خیال وساتو د پړوسیانو د غریبانو داسې ناوسته د بېکسه خلکو خیال وساتو انشاءالله الله به پر موږ نور ښایسته رحم وکړي مولوي صاحب سوال کوه مولوي صاحب ستا زما په کار دی و هغونه دا د پام کوي مولوي صاحب د جمعې پر لمانځه کې به هم دا خواست کوي د غریبانو سره پام وشي